چې په ټوله صوبه کې اوړه ډېر زیات ګران شوي دي. د اوړو د ګرانېدو د وجې نه متوسط کم طبقه چې ده هغه د سختو مشکلاتو سره مخ ده. دا وخت موږ په الوج بازار کې موجود یو او دلته کې د تاجر برادرۍ د وینا مطابق د وړو کوم موجوده نرخ چې دی هغه 2800 روپو پورې ختل دی. د دې نه هم دا ریټونه چې دي ختلي خو بهرحال ریټونه په یو ځای نه ودرېږي او دا تاجر برادري چې دا هغه دا وایي چې د وړو د ګرانېدو کومه بنیادي وجه چې دا هغه دا د پنجاب په خیبر پښتونخوا باندې اوړه هم بند کړي دي او غنم هم بند کړي دي. د هغه ځای نه چې کله ګاډي راځي نو د هغې نه د پنجاب حکومت چې دی اضافي پیسې هم اخلي چې له وجې د کم ریټونه چې دي هغه په یو ځای نه ودرېږي. بل که موږ ذکر وکړو نو زمونږ کوم چې ذخیراندوز دي هغوی هم ذخیراندوزي شروع کړې وه. د غنمو ریټونه هم سیوا شوي وو چې له وجې قیمتونه چې دي هغه یو دم د 1400 روپو نه واخله 1500 روپو ته ختلي وو. خلک کوم چې متوسط طبقه ده هغه ډېر زیات فریاد کوي د مشکلاتو سره مخ ده. دا وخت زموږ سره یو دکاندار موجود دی، د سره موږ خبرې اترې کوو چې یاره موجوده کوم ریټ چې دی هغه څه دی او د پنجاب سره کوم حکومت چې دعوه کوي چې یاره دوی موږ ریټونه کم کړي دي او پنجاب سره خبره شوې ده نو هغې هوایي سره دوی څه وایي څه پوزیشن دی وړو موجوده نرخ څه دی؟ وړو خو سهیل خانه دې وخت کې زه د پنجاب خوړو چې دا خرڅوم 2700 روپۍ باندې او وړو خو راځي نه بس هلته بند یې 3 ورځې زموږ ګاډي ولاړې 4 هم ولاړې را پرېږدي نو صرف په موبایل باندې چغې دی چې وړه آزاد شو خو څه موږ ونې له عمل کې نشته. حکومت خو دا دعوه کړې وه چې پنجاب حکومت سره خبره شوې ده اوړه او غنم چې دی آزاد شي اوسه 15 منټه مخکې زما د میل سره رابطه وه لا ګاډی نه راوباسي ما له ګاډی ډک ولاړې راوباسي نه وایي لاره نه ازادېږي او پرېږدي نو. نرخونه چې که فرض که دا صورتحال دي دا به دې نه نور هم سیوا کېږي که نه څه حساب وي؟ نو سیوا کېږي به ځکه چې چیني نشته نن څوک په 10,000 خرڅوي څوک په 10,500 خرڅوي داسې وړه شاټ دي نو چې شاټ یې الریډي اشیاء به ګرانېږي. کتونکو دا زموږ سره یو تاجر موجود و اروج بازار کې دوی سره موږ خبرې اترې وکړې نو د وړو کوم موجوده نرخ چې دی هغه وایي چې 2800 روپو پورې دی او دوی دا وایي چې یاره حکومت کوم چې صوبایي حکومت دی زموږ هغې دا دعوه کړې وه چې د وړو کوم نرخ چې دی هغه اوس ورځ په ورځ غورځېږي خو بهرحال اوسه پورې هغوی د پنجاب سره په دې حوالې سره څه قسمه خبره نه ده کړې او کوم چې متوسط طبقه د هغه د وړو د ګرانېدو د وجې نه د یو شمېر مشکلاتو سره مخ ده. د هغې وجه دا چې یاره د پنجاب نه وړه هم بند دي غنم هم بند دي دلته کې ذخیراندوزي پکې هم شوې ده نو هغه ریټونه چې دي هغه په یو ځای نه ودرېږي ورځ په ورځ کله خېږي کله راغورځېږي او خلک د حکومت نه دا مطالبه کوي چې یاره د صوبایي حکومت دا ذمهواري ده چې د وفاق سره یا د پنجاب د حکومت سره خبره وکړي چې د وړو کوم دغه بندش چې دی دا آزاد شي او خلکو ته ریلیف میلاو شي.